السلام علیکم زه شهاب خان یم دا وخت مهم خبر تاسو ته درکو د ټول ملک پرنګ په سوات ضلع کې هم پېټرول پمپونه په مکمله توګه بند دي د سوات عوام د مشکلاتو سره مخ دي دا سلسله به تر کوم حده جاري وي او د کومې پورې به روانه وي په دې حواله نور تفصیلات به اخلو د خپل همکار سلمان یوسفزی نه جی سلمان څه تفصیلات دي په دې حواله ستاسو سره جی بالکل څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نن د 15 نومبر نه په ټول ملک کې احتجاج شروع شوی دی او د پېټرول چې څومره هم پمپونه دي هغه احتجاجاً بند ساتلی شوي دي. زه تاسو ته د سوات خبر وکم سوات کې هم دغه احتجاج لړۍ چې دا روانه ده د پېټرول څومره پمپونه چې دي هغه احتجاجاً مالکانو بند کړي دي په دغه غرض باندې دغه مالکانو وینا ده چې حکومت مونږ ته 6% مارجن چې زمونږ لرا کی کچري حکومت 6% مارجن نه راکړي مونږ به تر هغه دغه پېټرول پمپونه چې دي هغه بند ساتو. زه تاسو ته دې سره دا وایم کله چې هم د سهار نه پېټرول بند شوی دي په دې کې د ترانسپورت ټول سلسله چې هغه بند شوی د خلکو ته په عام درفت کې چې ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي دغه مالکانو سره زموږ خبرې اترې شوي دي هغه وایي چې زموږ د حکومت نه مطالبات دي حکومت هر وخت موږ ته باور راکوي حکومت چرې هم خپل وعدې چې هغه سر ته نه رسي دا ځل موږ احتجاج شروع کړی دی او دغه احتجاج به تر هغه وخت پورې شروع وي تر څو پورې چې حکومت زموږ 6% مارجن چې هغه سیوا کړی نه مالکان دغه هم برملا وینا کوي کچري حکومت کله پېټرول ګراني زموږ مارجن دي سیوا کوي کله چې پېټرول کمی زموږ مارجن دي سره کم کوي ځکه زموږ په هغه هیڅ اعتراض نشته د احتجاج خبر تاسو ته بیا هم کوم دغه احتجاج په د نامعلوم مدت پورې چې جاری او خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي په پېټرول پمپونو کې صرف ایمرجنسي گاډو ته کم چې امبولانس دي هغه ته پېټرول ورکول کیږي او نور چې ټوټل پمپونه چې هغه بند کړي شوی دي مالکانو بند کړي دي او هیڅ چاته چې پېټرول نه ورکوي. جی ډیر مننه سلمان د تفصیلاتو راکولو دا و تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره موږ سره اوسئ.